بسم الله الرحمن الرحیم. شرح العقائد النسفیہ درس نمبر 34 یعنی 34. ایو ملګری وی چې پرونه درس مونږ ته بیا وایا په جدا طرز کې وایا. نو هغه داسې دی چې پرون درته ما عرض کړیو چې وشیء عندنا نه مراد اشاعره دي. نو دلته زدکه دا خبره چې یو د شی لغوي معنی ده یو معنی مصطلح ده. د شی لغوي معنی ده ما ينبغي ان يعلم او يخبر عنه. ما ينبغي شی عبارت دی د هغه سنه چې مناسب وي ان يعلم چې معلوم کړي شي او يخبر عنه یا خبر ورکړي شي د دنا. ما ينبغي ان يعلم او يخبر عنه دا شی لغتن او په اصطلاح کې ستا کتاب کې موجود دي. نو شیء عندنا هو الموجود یعنی فی الخارج. په اصطلاح کې شی څه ته وایي؟ موجود فی الخارج. او دویل چې عندنا زمون پنیز. نو چې زمون پنیز ویل نو مراد تینا اشاعره دي. یو خو منظور منګل لیکنه چې منظور منګل ځان شرمولې دی وغیرہ لګېدلې دي چې تفتازانی اهل سنت والجماعت نه دی غاړ کلیپی کړي دي. نو داسې غزان شرمول یو د ځان شرمي یو د قام شرمي. دا د ټول د دیوبند د قام شرمي کړي لکه خدای دې تباک هغه زه په زید اشاعریت د ماتوریدیت د اشعریت او د ماتوریدیت اثبات کړي دي په اتفاق د علماء اهل سنت والجماعت دي. ټیک دا خطیات لغزشات انسان نکیږي. په یوځی کې د زمحشری د ستاویلات او تایید کړي دي. نو چې دا غي تایید کړي نو د پاغي باندې سوک بس شی لاړو معتزلی کړي دي چې دا تفتزانی اهل سنت والجماعت نه دي. نو دا د قام شرم دی ښا. دا د خوب کې مزل کوي په ټکیم نه پويږي. ما عرض مې دا کولو چې ګوره دې دا عندنا وای نو زمونږ د اشاعره په نسبت باندې او ته چې دا څه دي اشعری نه دی او ماتوریدی نه دی او دا اهل سنت نه خارج دی او ګډي وډي وي لیونیا. شی زمون په د اشاعره په نسبت باندې عندنا اشاعره مراد دي هو الموجود. دا موجود فی الخارج ته وای دی وای. تر دې پوه شوي ګورا ما درته پرونه ویلو ښا چې د شی معنی حقیقی صدا اصطلاحی معنی صدا الموجود فی الخارج. دا شاعرو په نسبت باندې اطلاق د شی حقیقتا په موجود باندې کیږي. په مادوم باندې حقیقتا اطلاق نه کیږي. مادوم ته شی حقیقتا نه وي. کچرته ویلې شوی وی دا به مجاز وي. دا چا مذهب دی؟ نا شاعرو. تاسو پوښوي کنه معتزله بدبخت سوی اغي وی اطلاق د شی په دواړو باندې په موجود فی الخارج او په مادوم په دواړو باندې حقیقتا کیږي. او تایید د مذهب د اشاعره او د اهل سنت والجماعت دا د نص قرآنی نه کیږي. وقد خلقتك ولم تك شيئا. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. انسان قبل التخلیق دے معدومو. انسان سو چې تخلیق نو شوی معدومو غنو. او رب کریم د دغه حالت نه چې د موجیا تخلیق هنوز نه دی شوی هغه نه شیئیت نفی کوي ولم تکو شیئا. نو موږ وایو چې معدوم ته شی نه وي ځان پوي کا ولم تکو شیئا. یا هنوز چې انسان تخلیق نه دی شوی معدوم دی. دغه وخت کې په دې حالت د معدوم والی د دکی رب کریمی د شیئیت نفی کوي
وقد خلقتک انسان موږ ته پیدا کړی من قبل مخکې د دینا ولم تکو شیئا او ته موجود نوی ته نوی او شیګت نه فیتی کو نه کالک نو شاعر اهل سنت والجماعت ست سوی چې شی عبارت د سند دی د موجود نه دی اطلاق د شی په موجود باندې حقیقتا کیږي په مادوم باندې اطلاق د شی حقیقتا نه کیږي که چرته شوی دا وسی تر دې زی پوښوي زویا سم مسله خو نشتا دا شی ختم شو فین قیلا او بیا ګوره د سویل چې ثبوت او تحقق او وجود او کون الفاظ مترادفه دي او معنی بدیهی او تصور دا فین قیلا اوس فین قیلا ته ګوره بیا غرض د شارح د فین قیلنا نقل د یو اعتراض ثم الجواب دی ما سرزکم فین قیلنا غرض د شارح نقل د اعتراض ثم الجواب ثم نقل الجواب دی ځان په خبره پویوا اول یو اعتراض نقل کړي بیا ورپسې جواب نقل کړي د اعتراض سپوږی د په غرض باندې ها اعتراض سے نقل کړي منشأ د اعتراض سوا د اعتراض د سن را پیدا شو نو منشأ د اعتراض مجموعه درې سيزونه دي منشأ د اعتراض سره مجموعه درې سيزونه دي چا ویل دي دا نبراس والا وی فاللغویه انما نشأت من مجموع امور ثلاث دا د لغویت اعتراض چې دا معترض کړي دي د دې منشأ مجموعه درې سيزونه دي لنډ درته وایم په یو مما ته بر غوري درې خبري تفتازانی وکي د دې درې خبرونه یو معترض ته اعتراض را پیدا شو اگر اوچت شو چې دا کلام غستابی لغو دی مړه دا لغویت لازم شو حقایق کل شی ثابته الثابتات ثابته یا ثابتات الاشیاء ثابته دا لغو دی درې خبرې چا کړې دي درې خبرې دلته وشوي صاحب د کتاب درې خبرې وکي اغینه اعتراض را پیدا شو نو منشأ ما درته ویل چې غرض د ماته د شارح د فین قیلنا نقل الاعتراض ثم الجواب دی خو منشأ د اعتراض مجموعه درې خبرې دي ګوره بالکل لګېدلې به درته پوزم ښه پرونی طرز نه دی دا جدا طرز دی ټیک ده منشأ د اعتراض سو خبرې دي درې د یو خبره څه کړي و یو خبره دا و چې د بیان د فرق اعتباری کړي پمینز د حقیقت او د ماهیت کې او واستایات دي خبره باندې پوښلې کنه شی به اعتبار تحققه شی په اعتبار د تحقق خپل او د موجودوالي خپل حقیقت ورته وای کنه او په اعتبار د تشخص چروالی هویت ورته وای او قطع نظر د تحقق ددنه او د تشخص ددنه ماهیت ورته وای نو مخکې مونږ ویلیو چې دا حقیقت او ماهیت پدې کې اتحاد ذاتی دی خو پدې کې تغیر څه دی فرق پکې اعتباری دی دا ویلیو کنه نو یو خبر هغه و دو نورې به اعتراض دا غینه جوړ شو یو خو مو پیژنده کنه ما درته چې منشأ د اعتراض مجموعه درې خبرې دي یو خبره سوا هغه بیان د فرق اعتباری په منځ د حقیقت او ماهیت کې یو دغه خبره و او دویمه دا خبره و دا اوسم چې ویله چې دا شاعرو په نسبت باندې شی عبارت د سن دی د موجود نه دی یو دا شو دا دویمه خبره شو او درېمه خبره چې دا درته ویل کنه دا سلور ټکی چې درته وای چې موجود او ثبوت نه دا ثبوت او تحقق او وجود او کون الفاظ مترادفه دي معنی واحده ده متحد المعنى دي ځکه ترادف وای عبارت د تکسر د لفظ نه سره د اتحاد د معنی ورون درته ما ویلو سو خبرې شوي درې اوله خبره سو
بیان د فرق اعتباری. دویمه خبره سوا چې شی د شاعرو په نسبت باندې عبارت دی د موجود فی الخارج نه، او دریمه خبره سده هغه دغه وجتا او چې د وجود او ثبوت د مترادفین دي، چې مترادفین شو دا یو قیم مقام د بل ګرځيږي. تو دینه دا معلومه شو چې کله وجود او ثبوت مترادفین شو نو موجود او ثابت د مترادفین شو کنه شو لکه نو دې خبرې شوي. د دریونه یو اعتراض را پیدا شو. هغه اعتراض حاصل د اعتراض دادی چې ګوره تا اووی چې ثبوت او تحقق او وجود او کون الفاظ مترادفه دي، معنی واحده ده. نو تا خو مخ کې ویلو چې حقایق، نو دا حقایق دي کې هم تحقق پروت دی کنه، نو حقیقت په معنی د متحقق شو کنه، خبره باندې پیږي کنه. او دا غوتا خبره ختمه کا چې تحقق او ثبوت او وجود او کون الفاظ مترادفه دي، یو د بل قیم مقام ګرځیدلی شي. نو حقایق الاشیاء معنی دا شو ثابتات. حقایق څه معنی؟ ثابتات ته نه ویل چې یو شی دی، نو ثابتات شو. نو مطلب د ماتن دا شو چې ثابتات الاشیاء ثابتتون، ثابتات الاشیاء ثابتتون. نو دا کلام خلق دی. انور خبرې مو کو چې حمله ولیدي او حمل د شیل نفسه دي، هغه پرې د طرز بدل دی کنه. نو دا خدا سي شو چې ثابتات الاشیاء ثابتتون شلو، او دا کلام لغو دی، غیر مفید دی. ځکه وایا په موضوع او محمول کې په اعتبار د معنی مغایرت ضروری دی. په موضوع او محمول کې مغایرت معنوي ضروری دی. او دلته ثابتات الاشیاء ثابتتون دا غوتا یو شی واغستل ته نه ویل چې ثبوت او وجود او کون او تحقق شی واحد دی. استاد ماتن د عبارت مقصد دا شو چې ثابتات الاشیاء ثابتتون. لکه قبل ویلو کنه شیعه او شیعه یا الانسان و انسان دا غودا شی شون یا په منزلي زمونږ د دې قول شو چې الامور ثابته ثابتتون. نو دلته مغایرت معنوي پمینز د موضوع او د محمول کې مفقود دی، او حالان کې د مغایرت معنوی نه لابودی ده. پمینز د موضوع د محمول کې دلته مغایرت نشته دی. دا کلام لغو دی، دا غیر مفید دی. جواب بسی مغایرت شته. مغایرت سشته لکه شته دی. دلته مغایرت موجود دی. مونږ د موضوع اخلو بحسب الاعتقاد، موضوع بحسب الاعتقاد دا او محمول بحسب نفس الامر دی. معنی مغایرت راغی فلا يرد ما يرد، نو تقدیر بدات شي استا خبر ازا الثابتات فی اعتقادنا ثابتتون فی نفس الامر. مغایرت راغی کنه ولکه مغایرت راغی کرانه غی پیمانه وایا راغو کنه. او مثال بداسي اوس دې سوې راشي کتاب ته وګورخه. فإن قيل وكويل شي چې فالحكم حکم په ثبوت د حقایق د اشیاء يكون اللغو دا خو لغو ځکه دا په منزلي د دې قول زمونږ چې الامور ثابته ثابتتون، امور ثابته ثابت دي. نو حقایق الاشیاء ثابتتون دا معنی ثابتات الاشیاء ثابتتون دا خو لغو ځکه موضوع محمول کې وایا هغه مغایرت معنوي رانغی او مغایرت معنوي په درمیان د موضوع د محمول کې شرط وغه مفقود شو. نو قلنا سره جواب ورکړي. جواب سو چې مغایرت معنوي موجود دی. ثابته ثابتات الاشیاء فی اعتقادنا ثابتتون فی نفس الامر. نو موضوع بحسب الاعتقادنا ده، بحسب الاعتقاد ده، او محمول بحسب نفس الامر دی. نو مغایرت شته کنه. قلنا موږ چې ان المراد مراد بدی سره دادي چې ان معنا تعقیده هغه چې موږ ورته عقیده د حقایق د شیو ساتو او مسما کوي پاسمو سره چې انسان نه فرض دی اسمان او زمکه ده د امور موجوده په نفس الامر دی. نو موضوع راجع چاته شو اعتقاد ته او محمول راجع چاته شو نفس الامر ته. مغایرت راغی ګران نغله نو لغو نشو مفید شو که مفید نشو. کما یقالو غرض د شارح د دینه بیان د تایید دی د ما سبق خبري. ما سبق کې د سوک ما سبق کې د سوک جعل الموضوع بحسب الاعتقاد اختیار کو. دا موضوع راجع کا وی ګرځولا اغا ستا اعتقاد تا کنه
او محمولی چاته راتو کو ها نو دغه د پاره به تایید راتو خدا سه بشرته شوی ویاو کما یقالو ولک څنګه چې ویل شوی دی چې واجب الوجود موجودون واجب الوجود موجود دی نو دې ځکه موایا موضوع به حسب الاعتقاد ده او موجود به حسب نفس الامر دی نو تایید د مخ کی خبرې په کوي غرض دغه دی طرز جدا دی که جدا نه دی دغه بل طرز دی ذهن دې په کار کوي ان شاء الله کنه نو ګوره واجب الوجود د چا د پاره نوم دی دا الله تعالی جل جلاله د پاره نوم دی چې کم الله تعالی ذات موجود دی واجب الوجود نوم دی د پاره د ذات موجود چې باری تعالی دی او د دې باوجود هم خلق په حکم لګی چې موجودون حالان کې نوم د موجود ذات دی او حکم په لګی موجودون خلق سوی واجب الوجود موجودون او حالان کې دا کلام مفیدم دی لغوم نه دی خبر باندې پوښولې کنه او که ورته ګوري نګورا ذاتن موضوع محمول متحدم دی او تقدیر داسې جوړیږي چې هر کله واجب الوجود د ذات موجود نوم شو نو تقدیر دا شو الموجود موجودون خبر باندې پیږي کنه بیا هم دا مفید دی بیا هم لغوه نه دی ولی ذکر دلته موضوع راجع د اعتقاد ده اعتقاد ته الموجود فی اعتقادنا موجود فی نفس الامر نو غرض د شارح په دې سره تایید دی د پاره د مخ کی د جعل د یا د رجع د موضوع اعتقاد ته او د رجع د محمول نفس الامر ته دغه تایید په دې کې دلته زما دي خبره باندې تاسو پوښی کپونه شولک او بیا وی دا سموي چې دا مفید نه دی وهذا کلام مفیدنا او دا کلام مفید دی دا د ماتن دا کلام چې دی کنه دا مفید دی خبره باندې پیګل کولی مفید دی ځکه مفید به هغه وخت کې نه وو چې کله فرق اعتباری پکې نه وي او فرق معنوي پکې نه وي او فرق د اعتقاد د نفس الامر پکې نه وي تعبیر جدا دي خبرې درې وړه یو دي فرق معنوي شتا فرق اعتباری شتا فرق د موضوع د محمول شتا نو مفید دی مفید هغه نه وی چې کله بالکل دا معنوي فرق پکې وینا اتحاد بحث پکې راغلی وي دلته اتحاد بحث نه دی خالص اتحاد نه دی بلکې اتحاد من وجهن او تغییر مغایرت من وجهن دی نو ځکه دا مفید دی ځکه وی چې وهذا کلام المفید ربما لاندې لیکلي قلما ډیر کم کرت ډیر کم یحتاج الى البیان بیان باندې لیکه تعویل ډیر کم کرت دا محتاج کیږي تعویل ته احتیاج الى التعویل د دې ډیر کم دی ولکه پوښولې کنه سموي احتیاج الى التعویل د دې کلام د ماتن څخه دی ډیر کم دی اوس درته یو بل خي چالته احتمال د تعویل ډیر دی نو دا غسنش خبر باندې پیږي کنه دا کلام د ماتن محتاج الى ادنى تعویل له لا مثل خا ليس مثل قولك دا استاد دی قول غوند نه دی چې الثابت ثابتون الثابت ثابتون ولی دا غلغ ودی ولی لغو دی ګورا دا وهذا کلامون دی سره لګوخه وهذا کلام مفید دا کلام د ماتن چې حقایق کل شی ثابتتون دا مفید دی دا لغو نه دی او دا نه دی ليس مثل قولک ثابت ثابتون ځکه غلغو دی غیر مفید دی دا ولی مفید دی دا ځکه مفید دی چې دی کې اتحاد من وجهن مغایرت من وجهن شتا او دا قبول دا نه دی په مثل قول ستا چې الثابت ثابتون ولی ځکه الته اتحاد من وجهن مغایرت من وجهن نشتا بلکې اتحاد بحث دی نو غل لغو دی او دا دغه پرنګ نه دی دا خو هغه سره لګیدو او بیا ربما يحتاج الى البيان دا
ادنا تاویل ته محتاج دی ډیر کم تاویل ته محتاج کیږي ولا مثل قولنا د موږ د قول په مثلم نه دی چې انا ابو النجم وشعري شعري ځکه هغه ډیر تاویل ته محتاج دی نو هغه سم نشو ولکه پوښي په دې ځبان دي ولګي دو کو نه لګي دو سمې درته ویل وهذا سیادی کلام د ماتین یادې مفید دا مفید دی وهذا کلام دا مفید دی نو چې مفید شو ليس مثل قولک ثابت ځکه هغه مفید نه دی الته مغایرت مفقود دی الته اتحاد بحث دی او دا ځکه مفید دی چې د کی مغایرت من وجهین شتا مغایرت مانوي شتا خبرستا خبره ختم بیا ربما يحتاج الى البيان دا کلام د ماتن دا ډیر ادنا تاویل ته محتاج دی ولا مثل قولنا نستزمون د دې قول په مثل نشو چې انا ابو النجم وشعر شعري ځکه هغه ډیر تاویل ته محتاج دی نو دغه سم نشو على ما لا يخفى وتحقيق ذلك غرض د شارح د دینه تحقیقی جواب ورکول دي څه جواب ورکول دي تحقیقی جواب دي زنه شروع حاصل ادا دی وروره چې د یو شی د پاره به مختلف او متفاوت حیثیت وي ښه د یو شی د پاره به سوي مختلف او متفاوت حیثیتي د یو حیثیت په اعتبار با په دې شی باندې حکم صحیح وي خود دغه حکم د دې شی د بل حیثیت په اعتبار به صحیح نه وي لکه انسان راواله انسان کې دوه سيزونه دي جسمیت او حیوانیت اوس اعتبار د یو حیثیت تور کې جسمیت دیزا او دا حیوانیت راواله دا ورته حکم جوړ کا او لګو انسان باندې حکم وایا الانسان حیوانون دا کلام مفید دی د انسان د پاره مختلف حیثیت دي یو حیثیت د جسمیت دی بل حیثیت د حیوانیت دی په اعتبار د حیوانیت په اعتبار د جسمیت حکم د حیوانیت په د صحیح دی الانسان حیوانون ورته وای دا کلام مفید دی او د سم ویل شي جهاز الجسم حیوانون دا جسم چې انسان دی دا حیوان دی او کله انسان کې اعتبار د حیوانیت کې بیا په دغه حکم د حیوانیت صحیح نه دی هاذ الحيوان حیوانون نشي ویلې والکه پوه نشو تحقیقی جواب څنګه د یو شی د پاره حیثیت مختلفي پدیشي په اعتبار د یو حیثیت حکم لګول صحیح وي خود دغه حکم پدیشي په اعتبار د دیشي د بل حیثیت بیا صحیح نوي ما درته مثال د انسان پیش کو انسان کې اعتبار په یو حیثیت د کې شیئین دي د جسمیت او حیوانیت په اعتبار د جسمیت راواله حکم د حیوانیت په صحیح دی هاذ الجسم حیوانون ویلې شي خو بیا دغه انسان راواله په اعتبار د بل حیثیت چې حیوان دی هاذ الحيوان حیوانین دغه حکم په نشي لګولې دا تحقیقی جواب دی الکه ته پوه نشولې نو که چرته دلته مونږه حقایق الاشا ثابتتون کی یو معنی اخص کولې او بیا په حکم لګولې نو بیا ودا لغو او غیر مفید بو تاب ویلې وي دلته مون وایا حقایق الاشیاء په یو حیثیت سره غلو ثابتتون په بل حیثیت سره ورته وایو او مغه زوړ مولا زړی تراوي حقایق الاشیاء فی اعتقادنا الذي نسميه باسماء من الفرس والحيوان والسماء والارض وغيرها وغيرها ثابتتون موجودتون فی نفس الامر نو حیثیت جدا دی هذا حیوان هذا الحيوان حیوانون نوایو الامور ثابته نوایو د حیثیت او اختلاف رو باسو دا تحقیقی جواب ته اشاره والکه ته پوښ مولا سے اوس وتا ګورا وتحقیق ذالک تحقیق د دې جواب دا تحقیقی جواب شروع ان شی ایو شی قد يكون كل كلوي له دي شلره عبارات مختلفه مختلف حیثیتنا يكون الحكم عليه چې وی حکم پدغه یو حیثیت باندې
په یو شی باندې مفید چې وی حکم په دغه شی باندې مفید په نظر سره بعضی دغه اعتبارات ته چراوالي دون البازي لکه انسان راواله اذا اخذ چې ګل راواغستلی شي د دې حیثیت د جسم دی نو جسم دی کنه سیلی کلی ورته جسم ما نو حکم شو د باندې په حیوانیت سره صحیح ویلش جهاز الجسم حیوانون و اذا اخذ او چې کله واغستل منه هسون نو حیوان ناطقون چې دا حیوان ناطق دی نو کان ذالک لغوا چې بیا په حکم د حیوان لګي سوي لغو وي تحقیقی جواب باندې پوښوي وصلی الله علی خیر